مدثر ورور زمونږ مشتاق خان زمونږ د ضلعې وایس چیرمین هیمولا جي صاحب د دې کونسل صدر حیات الله ټول زمونږ خواږه ملګري دي ټولو ته په جمع السلام علیکم. ډېر د خوشحالۍ خبره ده نن چې دا په کوم ځای کې ناست یو خدای شته دوه درې ځله راغلي وم په دې دغه باندې خضر ماشاءالله یو ینګ دغه دی او دوی ته ښه اکټیو دی په سیاست کې د کلي علاقې په خدمت کې. نو د مخکې نه زموږ سوچ دا و چې خضر او د دوی د فیملي او والد صاحب خاص کر زموږ مشر دی چې دا موږ سره راشي او ودرېږي نو دا تورنځی پرې هم مضبوطېږي دا پارټي هم پرې دلته مضبوطېږي او موږ پرې ښه کېږو. خو زه آخر کار څنګه چې بله زه ثناء الله بی الله یو سره ښه وکړي چې راغی موږ سره شامل شو او نن موږ سره خضر بی چې دی د دوی سره د ټوله خاندانه موږ سره راغلل په قومي وطنپالنۍ کې شامل شو. د دوی د زړه له خلاصه شکریه ادا کوم. دا ورته وایم زموږ پارټي په خپل ځای یو خبره ده چې زموږ ملګري به جناب افتاب احمد خان شریفاو صاحب د عزتونو نه ډک انسان دی یا زموږ سکندر حیات خان شریفاو صاحب او څنګه چې هیمولا جي صاحب وویل دلته په کلي علاقه کې زموږ یو خپل ورورولۍ دی یو تعلق دی او هغه ورورولي هغه تعلق زموږ شهید ورور لمزیب عمرزی الله دې وبخي چې نن زموږ او ستاسو ترمنځ موجود نشته دی هغه ډېرې مضبوطې ساتلې دي. او دا څنګه چې مشتاق خان وویل چې آیا د تورنزو پولیس سټیشن او دا موږ ټولو ملګري او دغه دي زه ته واقعي خبره دا زه وکړم چې یقیني چې د تورنزو خلک ناظم صاحب ناست دی ډېر پښتانه او غیرتمند خلک دي ډېر غیرتمند او ډېر پښتانه په یو ځای ولاړ یو په خپل دغه باندې چې هر ټیم سټینډ اخیستی دی. نو موږ له ټولو مو عزت راکړی دی او خدای دې د دې تورنزوانو سره ډېر خوب کړي الله دې عزت ورکړي ځکه چې موږ له ټولو مو عزت راکړی دی. راغلي دي علمزیب د لوبو هغه په خپل لیول باندې کار کړی دی خدمت کړی دی په هغه وخت کې چې سی کړي دي هغه به دوی ته پته لګي. خو موږ الحمدلله په دې ساعت باندې او په هغه لیول باندې تورنزو کې کار کړی دی. زمونږ کلی دی زمونږ علاقه ده به دغه یخ بوی لګېدلی دی او دا عمرزی تورنزی دی. نو ټول موږ د دوی په مزاج پی یو دوی زموږ په مزاج باندې پی دي او یو بل سره ښه ښکلې چلېدلي وو دغه شوي وو. خو دا بعضې خلک چې راشي هغوی څه شنه سر باغونه وښیي چې دا به ما بعضې وخت کې په جلسه کې مې ویلي چې څوک ملغلرې نه خرڅوي او نه راغورځوي او دغه کوي خو بعضې شنه سر باغونه وښیي ملګري د نه خفه کې او ټیک شو ګیله راځي مانه راځي په خپلولۍ کې په ورورولۍ کې لازمي راځي په یو کور کې راځي نو په ډله پاره کې خو لازمي راځي ګیله مانه. خو زما دا خواست دی چې موږ ګیله مانه چې کوو نو په مخامخ په یو بل سره کوو په جګړه کې به کوو تپوس په د خپل مشر نه کوو د خپل کشر نه کوو چې دا مسله زما د کلي زما د علاقې یا زما یا زما د رور دا حل کوو په زور به حل کوي. موږ خو ګوره درته وویل چې سیاست موږ نه دی کړی موږ خدمت کړی دی او خدمت هم د هغه وخت نه کړی دی چې علمزیب د لوبې هغه یو قدم کېښودی ده څنګه چې یحیی نادم صاحب وویل دوی سره مشتاق خان د کلاس پیلو ټول که نه او ټول د هغه وخت نه روان وو یو د کالج د وخت او د سکول د وخت نه بیا په هغه لیول باندې دې هدف پورې راورسېدلی. نو په هغه سیسټم دی او هغه سیسټم الحمدلله موږ روان کړی دی. نن ما ته چې یو کس راغی نو هغه ما ته وویل چې یاره اریګیشن پاڼه راغله دا روډونه یاره زما په حلقتي کې 1957 شو یم دې کې ما په اربو پاڼونه روړي په کروڑو نه اربو 4.5 ارب روپۍ صرف د اریګیشن په ریکارډ باندې پرتې دي چې دا صرف پی کې 57 ته راغلي دي. اوس په دې 15 کاله کې موږ روړي دي چې هغې کې د موږ سکندر خان هم منسټر و هغه هم پکې راکړي دي د وفاق نه هم پکې موږ روړي دي په هر لیول. بیا روډونو په شکل کې چې ستاسو روډونه اوس هم انکمپلیټ پراته دي همدغه شانتې پراته دي چې په هغې باندې لا چا روړې موړې چولې شوي دي همداسې پراته دي دوه درې روډه داسې د تورنزو دي د وران دا غونډه حلقه کې د ما دغه سیسټم دا چالو دي. بیا ټرانسفارمر چې دي دا ته اوس چې خبره وکړه چې 85 به دلته ولګوم دغه وکړم افسوس سره زه دا خبره کوم په دې خبره باندې جیه چې دا ننني امپیر راپاسي نو دی چې دی د موږ په دغه کې مخالفت کوي چې
چې ته ټرانسفارمر چې دی زه دا به زه لګوم هلکه ته پړ نه وړه ته خپلې لګوه زمونږ دې نه څه غواړې دا خو